حج یا د عمرې په دوران کې چې سړی کله تلبیه وایي تلبیه په تیز اواز باندې پکاري. د هغې متعلق یو حدیث ذکر کوي. خلاد بن صاحب صاحب د خپل پلار د صاحب رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته جبریل علیه السلام راغی د دې لپاره چې د خپلو ملګرو ته حکم وکړم، یعنې خپلو صحابو ته چې هغوی په احرام او تلبیې سره خپل اوازونه اوچت شي، یعنې دا تلبیه په اوچت اواز باندې ویل پکار دی. جبریل علیه السلام ما ته وحی وکړه د الله د طرف نه دا حکم دی. پرون یوه مسله موږ دا ویلې وه چې نبی علیه السلام د سر باندې تلبیه کړی، یعنې د ښځې لګولی چې هغې سره خپل اخته پټ کړي. امام ابو پسې فرمایي چې دا بنا بر عذر، یعنې د عذر د وجې که چېرته بغیر د عذر نه دا ولګوي نو ده باندې دم لګوي. ځکه دې سره سر پټېږي او سر پټول په حج کې هغې سره عذر دم لګوي. او که چېرته وي داسې شي ولګو چې هغه خوشبوي والی نو بیا به یې دوه دمه لګوي. نو دې د وجې نه سر پټول په حج کې نه پکار او عذر چې هغه جدا شي. بل روایت ذکر کوي د تلبیې فضیلت بیانوي. سهل بن سعد رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو مسلمان تلبیه وایي نو ډېر چاپېره د هغه ښی طرف ته او ګس طرف ته چې کوم کاڼي دي، ونې دي، بوټي دي، دا ټول تلبیه وایي تر دې چې دې طرف ته هم ټوله ځمکه ختمه شي او دې طرف ته هم ټوله ځمکه ختمه شي. د تلبیې سره سره هغه ټول شیونه تلبیه وایي. دا تلبیې فضیلت چې هر شي د سره تلبیه وایي. بل روایت ذکر کوي تا ته ما تفصیل بیان کړو چې تلبیه به کم وخت وي او دې کې چې اختلاف راغلی هغه اختلاف وجه سره تفصیل سره مې خبره کړې وه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام د ذوالحلیفه کې 2 رکعاته وکړ او بیا چې کله په اوښه باندې برابر شي د ذوالحلیفې سره نو په دې کلماتو به تلبیه ویله: لبیک اللهم لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل. دې نه پورې دا نبی علیه السلام نه داسې الفاظ هم د تلبیې راغلي دي. نو دا ته ما وویل چې تلبیه کله سړی شروع کوي چې کله انسان 2 رکعاته نفل وکړي او دا اختلاف چې راغلی دی دا نبی علیه السلام مختلف صحابو یو دی کې مختلف صحابو هلته مختلفو خلکو لیدل، دلته مختلفو خلکو لیدل، هر سړي د خپلو سترګو لیدلو حال بیان کړی. عمار ابن حزیمه رضی الله عنه فرمایي د خپل پلار نه روایت کوي، هغه فرمایي چې نبی علیه السلام به کله تلبیې نه فارغه شي نو د الله جل شانه نه به د الله د رضا سوال کو، د جنت سوال به کو او دا شان الله نه به رحمت غوښته، د پناه به غوښتله د جهنم نه. نو تلبیې نه وروسته دعا کول دا بل عمل شي. پرون یو کس تپوس کړو چې آیا سړی حج قران کې دا ته ما ویلو چې زموږ په نسبت باندې حج قران د ټولو نه افضل دی. حج قران دې ته ویل کېږي چې سړی د حج په میاشتو کې د په یو احرام سره طواف هم وکړي، عمره وکړي او بیا ځان حلال نه کړي او هغې سره څه وکړي حج وکړي. نو دې کې سړی که احرام بدلی نو بدلولی شي. یو احرام څخه شي هغه که دی لاندې بدلولی شي، وینځلی هم شي، نو احرام دی بدلولی شي، بلکل هغې کې څه حرج نشته. الله جل شانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.